باب خرص الطمر حرص الطمر باب دې په بیان د اندازې لګولو د کجورو باب دې په بیان د اندازې لګولو د میوو د باغ ګوره اول مسألة الحرص یا مسألة الخرص دا څه شی دی خرص وی اندازې لګولو ته چې کله د باغبان باغ سمسور شي نو عامل گورنر بادشاہ ماهرین د باغونو اولی کی باغونو ته چې تاسو لاړ شئ د عبدالوارث باغ کې وګرځئ او دغه د میوه اندازو لګوي چې دا سو سټي بل توی تلار شاه د شبیر احمد په باغ کې وګرځا اور اندازو لګوا چې دا سودی او بیا د غي مطابق پاغي باندې فیصله د عشر وکړي بیا مالک باغ او باغ پوشا میوي پوشا خرسي خوري ارڅ چې کوي دیتا ہوئی مثلا د دې سړی باغ چې کم دی نو شل مانا دی او دو مانا پکې اوشر دی او باقی اتلس دی سکی وصل کوي خپل خوخه دیتا خرص وي احکاری رڼا دیتا خرص وي اوس مسله دا ده چې د دې خرص س حیثیت شرعی شته یا نشته ده په دې باندې د ائمه کرامو اختلاف دی ائمه ثلاثه رحمهم الله هغه وی چې د حرص لرا اعتبار شته او میوه اندازه لګول او دغه مطابق فیصله د عشر کولو دا جایز ده او دغه مستدل چې کوم دی حدیث د بخاری شریف دی چې اوس په مونږ وایو ان شاء الله وعند الاحناف د حرص حیثیت شرعی نشته ده امام سے فرمایا چې لا يجوز الحرص د باغ تخمینه لګول او پاغي باندې د عشر فیصله کول دا جایز نه دي اید پر موسخه طحاوی شریف کے 371 صفحہ چما سغه اچم سعید والا دا دغی حدیث ته تاسو بیا فرسو ګورئ او باب الحرص به وګورئ پای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چېرې تاسو د یو مالک د باغ اندازو لګولا او تاسو ته عشر واغستو نو کې چېرې پاغي آفت سماوي راغې نو تاسو د مال د کم سیز په یواز باندې واغست چې توای چاله کړي چې دوه من عشر دی اگر راکا یا ته به دوه من عشر لاګو کې او دغه اغبا افت سماوي غلې و غیره سره ختم شو نو بما یستحلوا احدکم مال اخیه ته تاسو په کومه خبره د پردې مال فزان حلال وای هغه حدیث ته جابر رضی الله تعالی عنہ ده اور امام شافعی رحمه الله هغه وی چې الحرص یا الحرص مکروه او دارنګي بعض علماء کرام فرمایي چې الحرص بدعت دا بدعت او مکروه ده اوس سوال دا ده چې درې ائمه خو ته جایز وي حدیث ته بخاری هم ده دا ته جواب دی یو جواب دا دی چې تلکا من خصوصیاته صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر علی السلام خصوصیت هغه اندازه لګولې او اندازه صحیح وا او دا د حضرت سے خصوصیت او هغه نه پس بل چا د پاره دا خبره جایز نه ده
دویم جواب دار چې دی حدیث کې چې کوم د هر ذکر دی نو دا مختص بالیهود دی ځکه چې دا اهل خیانتو دی به میوه د باغ پټولی دا لیهود او هغه اهل خیانتو او دا حرس للتحذير په پاره یارولې چالک دا میوه لسمن ریخه نو مقصد بیا تحذير مقصود چې او یریږي چې دوی ته پته ده چې به دا دمر دي او دینه پټې دی نشي نو دا فقط خصوصیت نبی یاد پاره ده سو يهود زکه چې آل خیانت او مقصود په دې سره دغه تخویف دی دغه زجر دی چې دروغ نه وي او دریم جواب دی چې دا منسوخ دی په حدیث ته جابر سره کما جاء فی طحاوی جناب وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن عمرو بن يحيى عن عباس السعيدي عن حديث تاسويل لمغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك فلما جاء غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك مغرالو نبی علیہ السلام سره په مقام د تبوک jihad تا فلما جاء واد القرار کرچ واد القرار راغه اذا امراتن فی حدیقه لا یوخذ وقفل باغچه کې ورستو اخر کې راځي یو حایت وی یو حدیقه وی حایت مطلق باغ ته وی حدیقه غباس وی چې دیوال ته مالک چا پیرا کړی وی اذا امراتن فی حدیقه لها فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایا صاحب خپل مرګرو ته او خروسو زې کنانداز دا خوشتبی وغه او خروسو زې اندازه کې دا میوي چې دا بسمروي واخرس رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه اندازوله ګولا سمرا جی عشرت او سقن لسټي حضرت جداب دیو کی ودامی لسټي دي فقال لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خزت احصی ما یخرج منها نسمانا اشمارا محفوظ ساتا هغه مقدار د میوه چې دی باغ نه راوځي فلما اتینا تبوکا دا یو معجزه شوخه او دوی معجزه صحابه فلما اتینا تبوکا هر کوم تبوک ترالو حضرت فرما اما خبردار شه ان ستحب الليله ريح شديد نن د شپې به یو سخت طوفاني هوا راځي ولا يقومن احد او پتا سګي هیڅ یو سره د زمکه نه پانسي یعنی کتبو دی او طوفانی هوا برازي دا بدغه ستیر شي ورکه نه او پانسه پتا سو یو سره پانسي ومن كان معه بعير ارغ سره چې دای څخه خوین فليعقله دغه زنګون نه دیو تړي اقال دیو کی ودی تړي فاقلنا نمګه دام اسنا او خانو تړل وابت ريح شديده او والو ته د شپې سخت طوفاني هوا فقام رجل وقاص دی یو سره یا خود ایر سره خطا شنه پاسه ده یا وی چې حضرت صاحب چې له مپاسه یا رسو وجه د اورګه چپاسم وګورم سدي فالقته بجبل طين دې طوفان راواغ ده او دغه زنه چت کو په جبل طيبانو غرزو لري غرزو سم طوفان وابس مسله خلاص شو کنه دریم مسله واحدا ملک ایلتا للنبي صلی الله علیه وسلم دا ایله یو کلو ساحل سمندر تحفراو لګل بادشاہ د ایله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا بغلتن بیضاء یو قچره تک سپینا دغه نوم په حدیثو کې راځي دل وځګنا او دا بادشاہ چې ونه دینم یوحنا ابن روبه یوحنا ابن روبه دا دې د بادشاہ نوم وکساو بردن او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتا خپل طرف نه یو جامه خسته ورکړه وکتب له ببحرهم وجګنا او بخدوی ته دوی دریاب سمانا موحدینو وتداس تاسو بحر چره داس تاسو شو او مراد د بحر مسجد سره
اهل بحر دی یا ساحل بحر دی چې دا اهل بحر ستاسو شو یا ساحل سمندر چې ستاسو سمره دی دا ممتازو ناخلو دا ستاسو شو او بعض روایتو کرا دی چې اقطع لهم حضرت دوی تبطور جاگیر پر خودل احسانم کی گنا زر استاسو من در ناخلو فلما اتا واد القرى حضرت رائے واد القرى تا واپس ہے کہ ہاں نقال للمرأة کم جات حدیقتو کی استادی باسمر میوی کڑی عشرتو او سوقین ماشاءاللہ لسٹی سمر اندازه چې حضرت لګولې وا دای مطابق میوي شو خا تیجو کنه عشرت او سوقین حرس رسول الله صلی الله علیه وسلم چغه مقدار تخمینی د پیغمبر سیبو فقال نبی صلی الله علیه وسلم نبی الاسلام دای وخت صحابه توي انی متاجن المدینه ذو خزرتن کے مدینے تا فمن اراد من ان يتعجل ما يفليتعجل کہ سوک تیاری کی نو ضرورت تیار شي چیزو فلما قال ابن بکار کلمتن پونشوی هر کچ ابن بکار یو خبر ویلا معناه اشرف علی المدینه دای کلمه مقصد داو چې قریب شو مدینه تا اشرف قریب شو مدینه تا په مدینه باندې نظر راغی قال هذه طوبه نبی الاسلام دا طوبه دا مدینه طوبه دا ځکه مخکې خوغه د طب زیو وبای امراضی زیو هات طوبه دا مبارک زید پاک فلما را احد چرکلولیت جبل احد بهذا جبل يحبنا ونحبه دا یو غر دی چې موږ سره مینا کوي موږ دې سره مینا کوو بعض خلق پکې مضافون اور اوباسی اس ضرورت نشته مغازی کې تعویل کیونکہ هذا جبل يحبنا یعنی يحب اهله معنا ونحب اهله دا یو غر دی چې دې اوسیدون کې ما سره مینا کوي او زم دوی سره مینا کوم لیکن والاولا اخذ الحديث بظاهره هذا جبل دق غر ما سره مینا کوي او زمام دی غر سره مینا دا اوس دل تناسک انتلار شکنه مدینه تا شاه عبد الله په خپل زمانه کې د دې غر لاندې برفونه لګولې د شپې ټوله شپه پړتی لکه دا پمپونو کې کته بل وی کنه ارڅخ کاری دا زب به لګولې خوشوی سبحان الله دا جز په تشلا چې کله تل عمرې لا جدینه په جاز کې مدینه لا تل سبحان الله د دې خصوصیت دی وره جدینه مدینه ته جاز کې تل او چې مدینه ایرپورټ کې سواق سره کې نه سو ټیکسي ډرایور ته سواق وای کنه کې نه سو چې مخ کلاړو اور غر راغی جبل احد راغی انو اسی به زمان نظر خوب شد ما ایو جبل هذا اگر خیلو ډرایور دې ما ایو جبل هذا وتوی جبل من جبال الجنه ای خبر مدازین جبل من جبال الجنه دا خو یو د جنت غر دی ما ورته ما افل جنت جبال قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب ایمی سره دی وای او ان رسول الله يحب پیغمبر دې سره مینا کوي دا ډرایوران د مدینه ښا دلته ستار ډرایور چې کوم دی نو سکی هغه سکی ته په پوښ الا اخبركم بخير دور الانصار اي خبر درکم تاسو غورا کورونو او په غورا محلو د انصارو ویجی بلا نبی علیہ السلام دورو بنی النجار زما د ماماګانو کلی کورونا ثم دورو بنی عبد الاشهل ثم دورو بنی ساعده ودور بني الحارث بن الحزرج وفي كل دول الصار خيرا يعني خيرا قال ابو عبد الله بخاري الشريف امام بخاري كل بستان عليه حائط هر اغباج دیوال چا پیری فو حدیقه وما لم يكن عليه حائط لا يقال حديقه ایت حائط ہے
وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ٹھیک شو ثم دار بن حارث ابن الخزرج ثم بنو ساعدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن ابن عباس النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. واخذ طالب جانا باب الغسل فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري ولم يرى عبد عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. گورا علماء کرام و صلحاء امت توجه ساتے. زمنگ دا امام ابو حنیفہ علیہ رحمت پا مسلک او تحقیق کا اغدا دے چی کل ما اخرجت الارض ففیه العشر بس ہر غشے چی دزمک نرا پیدا کیگی اے کی عشر دے او عشر دے پارا پا تحقیق دا امام ابو حنیفہ سب مقدار متعین نہ دے وسقوی کے نصف وسقوی کے سواوی او کے مدوی وہ پائے کہ عشر دے بیت المال بھئی بس. واما ائمۃ الثلاثہ چری دغی او امام بخاری مسلک اغي وی چې هر هغه شی چې د ځمکې نه راوځي سو پر چې خمسه او سوق ته نی رسیدلی نه پای کې عشر نشته. دیشوا بیا دې لکه چې دوی کوم روایت راوړل د چا مطالعه کړي نو کوشي وي او کې مطالعه نه کړي زه مغلق ده چې مطالعه کړي خو ډیره خبره ده او ښه خبره ده او کې مطالعه نه کړي زه مغلق ده چابي به ان شاء الله راوړو کوشش وکړو چې کلاو شي وای شو کنه خو کلاول کار درب ده دا یو خبره شو. بیا ازدکه طالب جانا ازمکه عشری په دوه قسم دي یو هغه دي چې هغه باراني زمکه دي یا سیلابي زمکه دي نهري زمکه دي نو چونکه پای کې مهنت کم دي نو پای کې عشر دي او هر هغه وب چې کم کې ستا مهنت ته لکه کوی دی په لګولې دي خو څنګه ارټ دی په دې ماشين دی په لګولې دي یا اوخان او د غوانو په ذری سرعت او بکای مشقت زیات شنو پای کې نصف العشر دی یعنی شلم برخلا دا کوم مسله او شو. بلا خبر از دک طالب جانا چې غبین پای کې څه حکم دی. غبین کې امام سے رحم الله فرمای وفل اصل العشر غبین کې موشر دی چې چای دا غبین کیلووی کې نیم کیلووی او کې پاوی خو چتا ته ملاو شنو عشر برا کای او ته غسنه را کې بوټونه چکوز کې بیا ته عشر نه ور کای. امام شافعی رحم الله فرمای چې لیس فی الاصل شیون فاصل کې عشر نشته ده. دارنګه امام بخاری رحم الله د عمر ابن عبد العزيز قول ذکر کړي چې فاصل کې عشر نشته ده. دیشوا دارنګه زمون امام یوسف سے فرمایا چې اصل په دوه قسمه ده یو اصل جبلی ده بل اصل مصری ده. مصری کې عشر ده په جبلی کې نشته ده. امام محمد رحم الله فرمایي چې اصل لکه پینزو تیلو کې یو تیل ایدا لسو تیلو پس یو تیل ایدا. د بهرحال امام سے فرمایي چې اصل کې عشر شته او امام شافعي سے وی چې نشته او امام سے پنځ باندې قلت او کثرت لري اعتبار نشته. امام بخاری رحم الله دې ذکر لغوندي جړ کوي امام سے ته اشاره کوي بس رب څه نشي ګورل. باب العشر فی ما یسقى من ماء السماء باب دې په بیان د عشر باغز مکا چغس کول کی په وو د باران سره والماء الجاری او په ګوروانو سره لکه کویان دي سیلابونه دي سیلابي وبدي یا نهری دي ټیپا نهر دي یا پیپا نهر دي. ولم ير عمر بن عبد العزيز في الاصل شيئا اور عمر ابن عبد العزيز په اصل کې هیڅ شی نه دی ویلې. مسله څه شو؟ امام بخاری تو عمر ابن عبد العزيز تابعی قول پیش کا ردن علی قول ابي حنیفه
چې امام ابو حنیفه چې فل عسل عشر قلیله وکثیره سواء. امام بخاری فرمایي چې عمر ابن عبد العزيز چې په اصل کې اس نشته. موږ وی ټیک ده کنه. امام سے فرمایي چې هم رجال و نحن رجال. د یو تابع قول په بل تابع حجت نشي ګرځي دي. دا مبتدین چې کوم دي کنه الله دې دوی پوکي کې د پوی استعداد پکې وي او چنینو الاخري نور څه شم کنه ها ارزي چې کله کله تقریر کوي وای دوی وی چې هم رجال و نحن رجال. هم رجال و نحن رجال مونږ ته وي الکه خوار نشویا دا استاد امام سے قول کې تزان ته حنفي وای. امام سے فرمایلی ہو اذا جاءنا من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الرأس والعين واذا جاءنا من الصحابة نختار قولهم واذا جاءنا من التابعين زاحمناهم هم رجال ونحن رجال. امام سے قول دینے پیجن دلیا. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون وكان عسرين العشر وما سقي بالنزر نصف العشر. قال بس د دمرتیز دی یخت ګوري نه دی یخت څوک منډه ولې شي. سالم بن عبد الله نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمائے فيما سقط السماء هر اغا زمکا چې خروب کی اغی لل وبد اسمان والعيون او چینه زموږ وطن کی چینی وی لختی وی او تا زموږ وطن خونی کنه سو کوم نو زموږ په علاقو کې داسي موږ ته شورګری وایو کم کې ریجا نو هغه بالکل د خورونو په غاړي باندې هغه نه باقاعده خلقو د ریجو زمکو ته وب پرخي انا پای کې هیڅ شی نه صرف هغه دریاب کې په خور کې ځان له ونره و دیوال جوړ کی بیا نو بوزي مخه تا بیا پټو نوزي نو کته بیا بل سړي ځان له بل جوړ کړي بیا دا ترتیب سره آیت ویل کی او کان عصریا او یا د ازمکه عصری وی عصری زمکه ستوي نمنا کې زمکه تا خورنا کې زمکه یا هغه زمکه چې کم د خورونو سره دریاب سره نږدې وي او پاغیز مکه خاور کې پخپل نمی پرته او هغه کې فصل لپاره د خارجي ابو ضرورت ني الو شروع پدې کې وچره او ما سقيا بالنزه هغه فصل چې اوس کول شي پس سره په مشکیزو د اوخانو سره یا بالنزه په اوخانو سره د اوخانو په دوه طریقو سره اوخان نازه هغه اوختوي اوختا یا اوخته چې پای او بر اور لکی یا دا بند کړي سم یخ نه نو ته په پاسه دې پاسه د پیر دې کنه دې پیر ته نه اخکاری تر ازکه ته بخوندو آله بس سبق راځي اخکاری مارا او کنه سره تکلیفونه کوي ما ته اخکاری دا سلور سترګې دي په شان د ایوب هغه دین چشمی زمان چشمی دي خجی پونش مولانا صاحبہ او کان عصریا عصری اغزمه کې توي چې هغه نمناک وي زمون په پښتو کې وطن د هزاری کې جبا ورته جبا د ابو سره خورنو سره نرمي غونزمه کې ان الغریره ابو ور کول نه غواړي وما سقيا بالنزح نزح ستوي هغه پټی ته وي چې د اوخ د ساوي په ذری ولا ابو ور کول کی نو د دې پاغي وخت دوه قسمه طریقې وي یو دالک ارټي او اوخ په تړل دی اوخ ریال ته لوټکی باسي بیا واپس راځي بیا واپس راځي او دلته لکه داسې دي ارټونه او دلته ختم شو دیم صورت دای چې لکه په دې باندې مشکیزي دکې د بان لری نو براوړي واغه مشر چې راشي زته پس
پټی تا فصل تواړي بیازي نو بیا واړي بیازي نو بیا واړي ایت نازحه وي نصف العشر پدې کې نصف عشر دے ٹھیک شو د نصف العشر باندې تاسو په دې کتابونو کې صحاشه لیکل د نره ونه دایته سر کې څه لیکل رایسا برا شي کې نه کته نره و نقطه ده دی لیکي باندې الفرق دستا کتاب خره دې ځکه دا یار یې دې ځکه علم ته الله دې اوچت یخ دلنه کې نه کته دا ای نره و نقطه نه مړه دا کتاب څو کته مستا عبارت نمبر نه دیګا دل رسدي ثقل مو استا کتاب کې سدي ساده باقاعده سي ساده خلاص بس ټیک شو لکه دا په کتاب کې ساده نشته ساده نشته ساده پکې صرف حرف ساده نشته نو په نشمري څه دي کې نصف عشر ولې دي ځکه چې په دې کې فرض ثقل د مؤونت او خفت د مؤونت معنی څه شو په نازحه کې مؤونت اسقل دي ثقيل دي نو عشر خفيف راغی او په غیر نازحه کې خفت دي نو عشر کثیر راغی بس جی قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه وكذا دخل حديثنا لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر فيما سقط السماء العشر وبين في هذا وقت وزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الصدق كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما قل من 5 أوسق صدقة ولا في اقل من 5 من الابل الزود صدقة ولا في اقل من 5 أواق من الورق صدقة. ګوره علماء کرام او دراتون کې زمانه لوی محدثینو او علامه‌ګانو زامنو خوش گنا دیده کی امام بخاری رحمه الله نا او یاد امام بخاری نرستو د کاتبینو نا لگا غلطی شوی ده کی امام بخاری وی نو زه خله مې نه جوړی چې ورته چې غلطی شوی ده اگر چې شراح لیکل دي چې غلطی شوی ده زما په خله نه جوړیږي نو زوین چې سبقت قلمی ته شوی ده ای وجه دا احمد توجه کوا یو حدیث ته ابن عمر دی چې مونږه اووی خوغه کې د فيما سقط السما والعيون او کانا سريا الوشرو دا یو حدیث دی بیا رسول بل حدیث ته ابي سعيد الخدري دی قال ليس في اقل من 5 اوسق صدقه تو دې پوښوي اوس موږ عبارت وي دا دویم حدیث دی احمد ته په پوښوي یو حدیث ابن عمر صاحب دی او دا څه وایا چې دا عام دی په دې کې مقدار د عشر نه دی ذکر یو حدیث ته ابي سعيد خدری دی چې دا خاص دی په دې کې مقدار د عشر ذکر دی بس غرض د امام بخاری توجه کړه غرض د امام بخاری امام ابو حنیفه سے باندې رد دی چې ته دې حدیث ته ګوري او ته چې فما سقط السما والعيون نصف العشر دې حدیث عموم ته ګوري او پارس کې عشر وای مقدار نه وای حالانکه حدیث ته ابي سعید کې مقدار د عشر 5 اوسق ذکر دی لہذا حدیث ابن عمر عام دی او حدیث تا ابی سعید خاص دی
نو کله چې تعرض د خاص او عام راشي نو دوی چې تعرض ترجیح به موږ خاص لور کو نو چې خاص لور کو نو خاص حدیث ابو سعید دی چا مقدر دی په مقدار د عشر باندې او حدیث ابن عمر هغه عام دی هغه غیر مقدر دی په مقدار د عشر باندې لہذا موږ هغه عام په خاص باندې حمل ک او عشر موږ مقدر ک په مقدار د 5 اوسقین باندې ٹھیک شو اوس دا موږ چې عبارت قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول توجه کوم لري سیوا زوی مچداد امام ابو حنیفه سے کرامت ته چې امام بخاری رحم الله رد کاو خو پر رد کی سشو مخ کی رسو ګډ وډ شو سره قال ابو عبد الله امام بخاری هاذا مشاوله څه دی ایز د سړي زیا دا د دې مشاوله حدیث ابي سعید الخدری دی چې هاذا دا حدیث ابي سعید چې کوم رسو دی تفسیر الاول دا تفسیر د حدیث اول دی چغه ابن عمر سیف دی اصل کې دا د ابي سعید الخدری نه رسو پکارو خو دې مخ کی وي هاذا تفسیر اول اے حدیث ابي سعید تفسیر حدیث ابن عمر ولانه لم يوقت في الاول دغه شان د خبر داده لم يوقت في الاول حضرت اندازا نه ذکر کړي په حدیث اول کې چې د ابن عمر دی یعنی حدیث ابن عمر ٹھیک شو فيما سقط السماء العشر وبين في هذا او بیان کړ دې فی هذا په دې حدیث کې کوم حدیث کې حدیث ابي سعید کې ٹھیک شو هذا مشاهده حدیث ابي سعید شو ووقت موقت کړ دې پینځه وزیادت مقبولتنا او زیادت مقبول وی حدیث سعید کی زیادت تے حدیث ابن عمر کی کمی دے او زیادت مقبولتن دے لہذا اگر عام بمنگا خاص حمل کو پا خاص باندے دویم خبرہ اول مفسر یقضی علی المبہم دا دویم دل دے او مفسر دے اگر سکی فیصلی کئی پا مبہم باندے سمانا حدیث ابن عمر مبہم دے او حدیث ابی سعید مفسر دے اول مفسر یقضی علی المبہم اذا رواه اهل السبت کله چې دا حدیث مفسر دغه ناقل ثابت وی معنا عادل وی عالم وی ثابت وی کما څنګه کما رواه الفضل ابن عباس مخکې روایت شوه دي ان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی فی الکعبه حال په کعبه کې مزمو کړي وقال بلال قد صلى او بلال یې چکر دے فوقذ بقول بلال وترك قول الفضل قول د فضل پر خود او قول د بلال واغسته دلته موږ قول د ابن عمر پریږدو او قول د ابو سعید اخلو ځکه چې قول ابن عمر غیر موقت ته په مقدار د عشر او قول د سعید ابي سعید خدری موقت به مقدار عشر دی دا دی متوي ايمو مانځو کو موږ دغه جواب کو مختصر وځي چې جناب محترم یو عشر دی یو زکات دی موږ باز ته عشر کو او ته روایت موږ له زکات راوړي خمسه توسقین د دې تعلق زکات سره دی او ما سقط السما ففي الارض ففي العشر دې تعلق سره دی عشر سره دی موږ مسأله د عشر کو موږ مسأله دی قران پاک مې کنا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض هر شی چې ما تاسو زمکه نه راوخت واتو حقه يوم حصاده نو بچک سدي حسادو کو سشه د حاصل کا نو اي کې حق د باري تعالی ورکه لہذا حدیث ابن عمر خپل عموم دی او حدیث ابي سعید خپل مورد پورې دی چې زکات دی چلو ما باب اخذ صدقه التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمسه تمر صدقته ګور باب اخذ صدقه التمر عند صرام النخل باب دې بیان د اغستو د عشر د کجورو په وخت د اغستلو د میو سرام د سرم نه دی سرم شکول ته وي سرم قتکول ته وي ازم ورته کوته ټکول ورته وي جو دغه غزونه دی وټه کول وي ونه شو کنه سرام النهل هو د څه هو د پرې کولو د میو
بس دا مسله خلاص شو نو جواب یې څه دی محترمه چې سوه کې د میوونه اونونه میوي کوزيږي نو په دې وخت کې به عشر اغسته کیږي اوس مخکې حدیث د هر څو مخکې موږ کوم څه سبق شروع کړو البته په تخمینی دارو مدارو دلته امام بخاری چې نه عشر مقدر دی په مقدار د فصل کلا عند الصرف عند الصرف چې څومره میوه وا دای مطابق به عشر وي بس اوس منځ کې بل خبر ده وال یترکو سبیو آیا پر خودی بشی ماشوم فیمسو تمر صدقه چې دې اوچوپی او خوري یا الله تو لګي کجورو د زکات مانس شوا حاصل دا شما ته غوږ کې درس مسله ده امام بخاری ډنګ روان دي ماشاءالله الکا نابالغ بنو هاشم چلی دوی له زکات پر جایز نه دي نو ګوسته بنو هاشم یو ماشوم بچي دي او د زکات د مال د خورد اراده وکړه نو پلار ورته ګوري او پریګی دی و چوخري او کنه پلار به منع کوي زکات خو نابالغ غیر مکلف دی امام بخاری چې پلار به منع کوي او پلار به د زکات مال خوراک نه پریګی دی لکه څنګه حضرت حسن د زکات د کجوري چوي اغیز کی لاس وو هغه راغستی حضرت ته کخ 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 یا کخ 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 لکه چې ورته وګرځه ٹھیک شو نو پرې نه خورو جناب تنزار شو وبه قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن السدي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صيام النخل فيجيء هذا بالتمر يؤتى بالتمر پیش بکړی چې کجوري په وخت دا هغه سود میو فيجيء هذا بالتمر او څنګه يؤتى بالتمر راتل کول په میو وخت ختمولو د میو اغستو فیجیو ٹھیکو را بغی دا سڑے بی تمری پا خپل کجورو وازابت من تمری او دی براغی دا خپل کجورو حتی یصیرا عندو کومن من تمرین تردی چوبا گرزید حضرت مخی او لوی دیر دا کجورو مانا تاب دا خپل باغ اوشر راوڑ بل دا خپل باغ اوشر راوڑ اوشنو جمع کېدل نیو لوی رشبا جوڑ شوا فجعل الحسن والحسین شروع شو حسن او حسین یلابان بذالک التمر لبی کولی پدی کجورو فاخذ احدهما تمرتن واغس پدی دو کی یو کجورا دوانو واړرونه دي او لبی کولی یو کجورا واغسا فجعلوا فی آئے کی خدا پخلا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ورتو قتل فاخرج من فی دخلین والا بار کرا فقالوا فرمائے اما علمت اے پترا ایتنی خبر ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یاکون صدقہ آل دا محمد زکاة نخری صدقی نخری تولی خری بچیا مخرا او دلتا حسن و حسین دوار دی اولا بی کولی ایو خری کی کجوروا چولانو سیدانو شاگانو ورشو کنا زکاة تاسو لخن دیم اسی پوشوی اس دیزا کی علکہ حسن دے کہ حسین دے اس دلتا پتہ نشتے دے 202 روانه وا 202 روانه وا چې په دې دوه کې د یو تعین شي باب ما یذکر فی الصدقه للنبي صلی الله علیه وسلم او بیا ګوره قال اخذ الحسن بن علي تمره چا حسنو باب من باع ثماره ونخله وارضه او زرعه وقد وجب فيه حين وشرع الصدقه فادى الزكاه من غيره وباع ثماره ولم تجب فيه صدقه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ثمره حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على احد ولم يخص من وجبت عليه الزكاه ممن لم تجب ګورا علماء کرام په دې باب کې امام بخاری 3 اجزاء ذکر کړي او 3 مسئلې دي مسئله اوله لکه عبد الوارث ته باغ مالکو او تی خپل باغ خرڅ کړ اوس باغ سره د بوټونه خرڅ کړ یا فقط میوي د باغ خرڅ کړي زمکه سره د فصل نه خرڅ کړه په داسې وخت کې چې په دې باندې زکات واجب او عشر واجب دی دا عشر مقدار
دا غلی خارجی نه ادا کړ نو جایز دی او که جایز نه دی امام بخاری چې جایز دی مثلا تا کجوري خرڅ کړو په کجورو کې شل منه دانی وي میوه وا او پای کې پتا باندې نصف عشر یومن مثلا تا یو من د خپل د کور میوونه عشر ادا کړ او میوي د خرڅ کې اې د پیسې واغستې عقد جایز ده که جایز نه ده وی جایز ده لکه چې پتا باندې خو نصف عشر ود استاد باغ خو هغه د نصف عشر په دیتا پیسې واغستې او دای په تاسو کړه جی خپل د کور ورکړه دا جایز دي دا یو مسله شو باب من با سمارو هغه چې خرڅ کې خپل میوي او نخلو یا اونې سره میوونه او ارزو یا ازمکا سره د فصلنا او زرو یا فقط فصل وقد وجب فی العشر حال دا چې په دې مبیا کې عشر واجب شو او صدقه یا زکات فرض زکات من غیری د زکات ورکړه د بل څه نه یند کورنا نو حکم سره صحیح دی بس دیم جز او با سمارو یا سوی میوي خرڅ کړي ولم تجب فی صدقه الله پای کی زکات نو راغله سمانا د بعض فصلونه خلق مخی خرڅ کی لکه رسول الله بدو السلام مثلا او لا قبل بدو الصلاه هوا اوشي مطلقاً دی بیا کړي وا بیا خو جایز ده او که به شرط القطوی د پخوانو فقها پریز باندې جایز نه ده او ځنی مفتیان جواز قائل دي چې چا هدايه ویلی نو ښا ولم تجب فی صدقه وقول نبی صلی الله علیه وسلم دریم مسله او دا قول پیغمبر سے لا تبیو ثمرا مخر سے میوي حتا یبدو صلاحها ترجیح چخکارشی د صلاح صلاحیت چخکارشی او صلاحیت ستوي سو کوئی پوخوال اخکارشی پخیشی سو کوئی اصلاحها یعنی چې منتفع به شي دیتا ہوئی زکاة بعد ذکر حتی تز ہوا او درم نقطدار صلاحها عام تو سر من حیث العادات آفات سمایون محفوظ شی لکه اس بعد غوٹای وی کنا اگر معمولی سلاح و باران سا غرزیگی او بعد چه دیکھ میوه کلکشی معمولی بارانو سا نغرزیگی نو آیا عرفن دا یأمن العاہتا آفات سمایون تقریبا بچوی آپ پیرا خبر چوز پہ گلائے رہا لداری سوک زموار ہے فلم یغفل بیان بعد الصلاح نو حضرت من نکل بیا پس ظهور دا صلاح بعد صلاح بعد بدو صلاح ولم یقص من وجبت علی زکاة ممن لم تجب او حضرت خاص نک آغا سوک چپاگی زکاة واجب دے داغا چانا چو واجب ندے مانے دا شو چی الکه چې تا میوه خرڅ کړه او تا دغه پیسې واغستې او د کور نه زکات ورکړې دې بس صحیح ده بیا د شو نور پیسې دي جی وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وكان اذا سئل عن صلاحه قال حتى تذهب عاهته حتى تردی پوری تذهب العاهته چې لاړ شي خطر د تباہی عاهته هلاکت او خطر دی جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليس قال حدثني خالد بن يزيد انا طيب بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي حتى تحمر تزهي معنی دا د ترتیب پر جگہ ملون شي په خپل چې تحمار سری شي یعنی سرګونی شي په خاطر دې شي باب هل يشتري صدقته ولا باس ان يشتري صدقه غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتصدق خاصه عن الشراء ولم ينهى غيره ګوره دا بل مسله ده چې یو سړی زکات ورکړي دی صدقه کړي دا زکات ورکړي دی یا صدقه کړي دا نو آیا دا دې دا زکات د مزکا علینا اغستی شو کې نشه اغسته په پای باندې نو دی کی دو صورت دی یو دادی چې یو سره د مصدق علی صدقه په بیع اخلي
خدا صدقه د دې مشتری نه علاوه د بل چا ده نو په دې کې د هیڅ چا اختلاف په جواز کې نشته دی یعنی بالکل جایز ده مثال وسنګي لکه زه یو مالدار سړی یم کنه تقریبا چې کوم دې کنه لکه 20-25 ارب روکے کا ماڑا 20-25 ارب کتابونه دي راځه ٹھیک شو مولانا صاحب اوس ما یو کتاب خرڅ کړ په دې پیر سے باندې اوس دا کتاب خو ما په دې صدقه کړه ما صدقه کړ په دې پیر سے باندې آیا دا خپل صدقه دی پیر سے نه په پیسو اغستې شم کې نشم اغستې دا یو مسله ده دی پیر سے باندې د دې گاونډي عبدالجلیل سے صدقه ور کړی دا دې خرڅې زې په بیا اغستې شم کې نشم اغستې سورۃ ثانیہ د مصدق علی صدقه غیر د مشترینا مشتری لا بلا چون چراغ اصل جائز دیکھیں څه اختلاف نشته البته صدقه د مصدق علی کتاب مصدق په خپل اخلي په پیسو باندې نو امام ابو حنیفه مالک و شافعی رحم الله دوی وی دا اغستل اولا نه دی مکروه ده او مکرات تنزیهی سره ده خنه ده او دا وجه دا چې مصدق علی با د خپل د زړه قیمت نشي ویلې دی وی رسول دې تصوف دې الله خیراتی راکو زته جنت دې 100 روپے راکا دې په سوت تاسو راکا دغه جرأت په قیمت نشي کولای نو کرات تنزیهی دي ٹھیک شو اور امام بخاری اور امام احمد ابن حنبل رحمهم الله د دې په نسبانی دا مکروه تحریمی ده او دې استدلال کی الراجع فی الهبه کالکلب یعود فی قیئه امغه دا رجوع فی الهبه دا د کرات تنزیهی قبلی نه ده لان الكلب غیر مکلف نمونږ دا کرات تنزیهی دي او امام بخاری او امام احمد سے بھی کرات تحریمی دي حال یشتری صدقته آیا اوسړه غسې شخص صدقه دا یو سوال دا چونکی حال راوړ دي کې اختلاف دی اوس دیم صورت چا اتفاقی دی ولا باس او پروا نشته ان یشتری صدقه غیری چې واغلی اوسړه د مصدقه لینا د غیر صدقه چې بل چا به کړی دا او دی واغلی لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدقه خاصه الشراء ذکر پیغمبر علیہ السلام متصدق منع کړی دی خاص د شرانا ولم ينا غيره ابل سو کو نه منع کړي چې تا خیرات کړ دې ته ماخلک او چې د برچا بل سو کې اذن واضح جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله بن عمر كان يحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستامره فقال لا فوجده يباع حضرت عمر سے داسره وکړه چې دې خرڅول په بازار کې فاراد ان يشتريه اراده وکړه عمر سے چې دین واپس واخلي ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم درای حضرت سے څخه فاستامروا مشورت دی وخته نبی اسلام الله تعود فی صدقاتک وشکنا خپل صدقې کې عود مکوا سمانا نه اسی نه په اغستو به طریق لبسا وغیرہ فبذلک کان ابن عمر ودق وجوا چې ابن عمر سے لا یترکون بپر خودلا ان یبتا شیئا تصدق بی چې اغسته ودی یو شی چې دې به خیراتی کړو الا جعلوا صدقه مگر هغه به وګرځول خیرات په دې پوښتنه مسلې باندې پوکا ابن عمر دی دغه وجنه دغه عادت ګرځیدلو کې دی بچار سو صدقه ورکړه او هغه سړي بیا خرصولا نو دی و اغستلا خو په نیت صدقې ثانیه سره د دینت په ناغست چې ځان بیا جاګیر جوړ کی یاد کړه مسلې باندې پوکا
فبذلك كان ابن عمر لا يتركون وبر خود یو شی ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعلوا صدقه معنی لا يتركوا الا جعلوا صدقه ان يبتاع شيئا تصدق به نبه ګرځو نو پر خود یو شی چې وابه غست کم شی تصدق به چې دیو په مخکي صدقه کړی وا الا جل صدقه مگر دا به ثانین بیا صدقه کړه مطلب داو چلکا صدقه اغستل په ارادي د انتفاع جایز نه ده او که صدقه اخلي په ارادي د صدقې نو جایز ده دا ابن عمر سے رايوا او حضرت عمر سے منع کړو د دې وینو چې دې کی کراهت ده جی به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي قال سمعت عمر يقول حملت على فرسي في سبيل الله فاذاه الذي كان عنده فاذاه الذي كان چاله خیراتی کړو اغي خراب ک نه ولا بور کول نه ولا واخور کول وظننت انه يبيع برخص فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعوز في صدقتك وين اعطاك ما واپس کې په خپل خیرات اگر چې دې تعالی درکې په یو درهم فإن العائد في صدقتي كالعائد في قيه عود کونکه په خپل صدقې داسې دي لکه عود کونکه په الټو خپل باندې نو معنا الټه خورل حرام دي با علماء وي نو لہذا عود په صدقه حرام دي مګر اصل حدیث دا دی العائد في صدقه کل يعود في قيه دي عائد في صدقه په شان د غسپیره چولټه خپل خوري نو معنا سپه خو مکلف نه چې هغه باندې حرمت او د حلت خبرو شي خالق هغه خلاف طبع او خلاف د مزاج دی نو دارنګه الکا عمر صاحب ته حضرت صاحب فرمایل چې خپل صدقه بیا دوباره اغستل طبعا خناک نه دی د دې وجنا چې هغه تعالی خیراتی یا په کوم پیسو درکې جی باب ما یذکر فی صدقه النبی صلی الله علیه وسلم و آله ګور علماء کرام توجه کا دې کې درې مسلې ذکر یو مسأله دا حرمت زکات لپاره د پیغمبر علیه السلام او دانګي صدقات نفلیه زکات اغسل حضرت سے د پاره نفلی صدقات حضرت سے د پاره جائز نو دا یو مسله شو ٹھیک شو دویمه مسله آل د پیغمبر علی السلام چې دی اغیلم زکات اغسل جایز نه دی تو شو دریمه مسله مصداق آل چې باغی باندې زکات حرام وی امام شافعی سے فرمائے بنو ہاشم او بنو مطلب دا دواړه په اخذ د زکات کی یو دي امام ابو حنیفه علیہ رحمت فرمایي چې بنو هاشم چې دي هغه په شان د پیغمبر علیہ السلام زکات نشه غسته اما بنو مطلب اگر چې حال د حضرت ته خو په زکات کې په منځره د غیر دي او دا حدیث موږ مکه بار بار ویل دي ٹھیک دا حضرت چې غنیمت ورکاو نو بنو هاشم له ورکړو بنو مطلب لنا عثمان سیوراغه چې هاشمیان بنو مطلب شی واحد نبی علیہ السلام وی هاشمیان زو چرته نوم پرې خو تاسو زو پرې خو تاسو مشرانو یا شو درې مسلې شي حرمت الصدقه للنبي صلی الله علیه وسلم وهكذا حرمت الصدقات النفلیه دیم حرمت الزکات لآل النبي دریم آل د نبی سوق دے بنو ہاشم آل نبی حرمت زکات کے واما بنو مطلب آل نبی دے حرمت زکات کے نہ دے خلاص جی وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال حسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ ورتوي كان لك إظهار د نفرت فريدة ها ليطرحها دين پاس دی وردی لا ناكل الصدقة ثم قال ما شرط ان لا ناكل الصدقة بچو من زکات نخرو کنا هغه وجه صدا تا مسلم ویلې نه مسلم شریف کتاب الزکات آئے کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې دا د خلق او اوصاف دي 345 راوړو
مسلم شریف 345 کتاب الزکات جلد اول بھی غالبا. شابسه دقان خلیو باسد زانا جی اس گورا علماء کرامو دا حدیث مبارک دے. اچھا جی دا دے دریم خرقہ ثم قال لنا ان هذه صدقات انما يوصاف الناس دا زکاتونه چری اوصاف الناس دا د خلقو خریدي وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. چلو مخیدا باب الصدقه على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. گورا علماء کرام توجہ بکې دلته موالی تاسو کتابونو کې ویلي دای وغیرہ کټول فقہ الناس څنګه موالی القوم من نفسه مولا د قوم چې دی د قوم نه بشمار لیکيږي. ځکه دا خبره چې څنګه پیغمبر علی السلام له زکات جایز نه ده نو مولا نبی صلی الله علیه وسلم له زکات جایز نه ده. دارنګه بنو هاشم له زکات جایز نه ده نو مولا بنی هاشم زکات جایز نه ده. او البته ازواج نبی علیہ السلام چې دي دا کو بنو هاشم نو لہذا هغه کی مستحقین زکات اغسته شو نو لہذا موالی ازواج النبی ایبن زکات کی دا موالی ازواج النبی ایبن زکات کی دا تو دل پر فرمائی دا باب وایکر شاباس یعنی الصدقه علی موالی ازواج النبی زکات ورکول غلامانو د ازواج د پیغمبر علی السلام یعنی دا جایز دي. شابه تکړه چا به قال حدث سعيد بن وفير قال حدثنا ابن وهب بن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميتة توفيتها مولاة الميمونة من شاتم میتتن امد نبی علیہ السلام یو ګډه مردارا اوتیتا مولات لمیمونہ ورکړه شوا یو ویل میمونیا بیت د زکات نا. قال نبی صلی الله علیه وسلم هل انتفاتم بجلدها ولم فدوان غصدی په سرمنه وینا میتتن ودا مردار وانما حرم اكلها حرام دي پتا سو اکل شاب بل وای. به قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ابراهيم عن اسود عن عائشة انها ارادت ان تشتري برية للعتق واراد مواليها ان يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن اعتق. قالت وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريته فقال هو لها صدقة ولنا هدية. معلومه چې بریز فارغ زکات وکړه دغه صدقه او موږ لپاره دی شو ولی په تبديل د ملک سره تبديل دی عین راځي مخکې باب اذا تحولت الصدقه اقا خبر اذا تحولت الصدقه معنی کله چې صدقه بدل شي په تبديل د ملک سره نو معنی چې څنګه تبديل د ملک سره حکم بدليږي لکه اونیسی خبر نصيبي خبر شابه تکرر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أمية الأنصارية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء فقال لا إلا شيء بعثت بها إلينا نصيبة من الشاة التي بعثت لها من الصدقة فقال إنها قد بلغت محلها. دا حدیث موږ ویل دي ورسه د خپل مقام ته ورسېد یعنی او خړل هغه نصيبي ته صدقه او ما ته نصيبه راکینو هدیه ده. جی به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ودي بلحم تصدق به على برية فقال هو عليه صدقة وهو لنا هدية. وقال ابو داود عن انا شعبة عن قتادة سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اخذ. دا قال ابو داود في جنه کم دي اغستاسو سجستاني نه ده خان تیالسی دي را مخ کړه باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. دام ته مخ ویل باب د په بیان د غسود زکات د غټانو نه مالدارو نه وترد فی الفقراء او ورکول کی بدا غریبانو ته حيث كانوا چې چرته وی. ګوره دې مسله کې امام بخاری امام ابو حنیفه سره تایید کړي. افسوس د احمد خان چې کوم ځای کې امام بخاری په حناف د حنافو په مسلک رد کړي
نو خلق وی پانفیان ورته کان فیان الکه چې په کوم ځای کې موافقت کې غول نه ذکر کړه. امام بخاری سے ضدی انسان نو د خلقو چې کوم د امام بخاری په جندل نه دي از دشمن د حنفیانو نو از زدل انسان نو هغه یو مجتهد انسانو. نو کومه مسله چې دغه د اجتهاد موافق وا هغه اخذ کړی برابر خبر چې وافق فی ابا حنیفه او شافعی او مالک او فلان او چې کوم مسله دغه د اجتهاد خلافه فقط خالف فيه وان كان الشافعي ومالك وابو حنیفه ومجتهد او الفار مجتهد خود چې دی کنه و ساتي کنه تاسو امام ابو حنیفه نه د امام بخاری نه چې دی یو ضدی انسان جوړ کړ چې دی سخت ضدی و د حنفیانو سره الکه مجتهد خدای بندا هغه تمخ کې مسله د اجتهاد چې وا احناف سره موافقت نو موافقت نه کړ او دلته کې موافقت نو شافعی سے مخالفت وکړه اذا تیشو کنا باب اصل صدقه من الاغنیاء شافعی فرمایي چې لکه زکات به یو کیل نه بل کیل ته نه نقل کړي خپل کلی کو مصارف ګوره زکات ور کړي او موږ احناف وي زم په هدايه کې لیکل دي چې چر بل کلی کې د دې کې نه زیات احوج وي نو ته منتقل کول شي. امام بخاری باب وتره اخذ صدقه من الاغنیاء اغسل د زکات د مالدارونه وترد فی الفقراء حيث كانوا فکلستا کی وی کې د کلی د بار وی فقط ايد البخاري مسلك الحنفي. ٹھیک شګر مخکې ده. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن السيفي عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستاتي قوم اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعوا الى ان يشهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبروا ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك بذلك فاخبروا ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. باب الصلاه للامام ودعاء لصاحب الصدقه وقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم هدايا. باب د په بیان د صلات الامام دعا د بادشاہ مزد امام و دعای او دعا د امام لپاره صاحب صدقه دینه معلومه شو چې اوسره در سره امدادو کی تعاون کی نو کم سے کم جزاک الله ورته وي وسکره نو ته جزاک الله نه وای او نبی علیہ السلام په دعام کولا او بیا ورته وقولی تعالی خذ من اموال صدقه زکات والا تطهرهم چې پاکای ته دوی لره پدې وتزکیهم او پاکای دوی نو تطهیر نفس او تزکیه المال او نسبت حضرت مجازی سببی وصلی علیهم او دوی لپاره دعا وغواړم. اوس مخکې حدیث وای کنه آسان دی. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقه قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابي بصدقه فقال اللهم صل على ال ابي اوفى على ال ابي اوفى ما چې صوب زکات راوړو صدقه نبی اسلام بل دعا وغوښته و دې وې زما پلار صدقه راوړله حضرت الله مصلی اے الله رحمتونه ولېګا علی آل ابي اوفا د ابي اوفا په آل باندې چې ما سره مدد کړ دې نو ته په رحمتونو ولېګا. جی باب ما استخرج من البحر وقال ابن عباس ليس العمر بركاز هو شيء دسره البحر وقال الحسن في العنبر والأولى الخمس وانما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعه بس دا بخاری کې دا ځونه ګران دي. اوس ګور علماء کرام توجه کوا. باب ما یستخرج من البحر باب دې په بیان د ذکر د هغه سیز چې وکړل کیږي د دریاب نه کم شی چې ته د دریاب نه راو باسي نو هغه مستخرج من البحر سو حکم دی پای کې څه زکات شته پای کې خمس دی پای کې څه شی دی. وقال ابن عباس ليس العنبر بركاز ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې عنبر رکاز نه دی. ګورا اول دا چې عنبر دسی شي
نو سو کوئی چې دا زبد البحر دی دا د زګ دریاب دی د دریاب زګ دی اور سو کوئی چې لکه دا دریابی جانور دی داغی قید دی سو کوئی دریابی جانور دی داغی فضلہ دا سو کوئی دا دریاب کی سو خوشبو دا اگر آوزی مختلف اقوال دی خو امبر سوک میتو دریاب کی می امبر دی لیکن اصل دوی ذکر کی چی زبد البحر او سوک ذکر کی چی روسو دابت البحریہ اس دیتا امبر ہوئی ابن عباس چی لیس الامبر برکازن امبر رکاز نده او دغه مسلک چې دی د جمهور دی چامبر رکاز نه دی او رکاز کې خو خمس وی نو امبر رکاز نه دی چامبر رکاز نشه نو په امبر کې خمس هم نشته سوا د امام احمد رحم الله اوس وی هو شیء دسره البحر بس دا امبر یو شی دی چې دریاب لګي ساحل ته وردی کم شی چې ساحل ته دریاب وردی بس هغه ته امبر وایو او پای کی چې کوم دی اس نشته خرق مزه کا کوته اوسه وقال حسن بصری وی فی الانبر واللؤلؤ الخمس حسن بصری وی چې په انبر کې او په لؤلؤ کې خمس دی معنا ما د سرول بحر وی او کې ملغلری وی او تاسو د دریاب نه ملاو شي نو پکې 15 حصہ ده او شو کنه د بیت المال دا او سلوري سیستا دي دا قول د حسن بصری سے دی او چونکی امام بخاری رحم الله په نسبت باندې قول د حسن بصری مختار نه دی نو امام بخاری په حسن بصری رد کړي او وی وانما جعل النبي صلی الله علیه وسلم في رکاز الخمس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پر رکاز کې خمس ویل دي لیس فی الذی یصاب فی الماء نه پاغسیز کی چې حاصلول شي دوبونه پیغمبر علیہ السلام خو ویل دي پر رکاز کې خمس دي پیغمبر اسلام دانی دي چې کوم شی د دریاب نه راو باسه د پای کې خمس دي دلته د رکاز معنی کومه تاسو چې رکاز څه ته وایي او کنز څه ته وایي او معدن څه ته وایي دایره ذکر کومه خو د حسن بصری رد شو چې پیغمبر علی السلام خو پر رکاز کې خمس ویل دي او رکاز هغه څه ته نه چې کوم د وبو نه راو باسه نو لہذا چې کوم شی د وبو نه راوځي پای کې نشته وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل دا یو وګدا قصه ده په 306 صفحه د بخاری کې بتا تراشي دې ځکه تفصیل دې اختصار دلته پوره یو نیم مخ د حدیث راځي توجه کوا یو سړیو هغه له پیسې پکاري وي انو چانه زر دینار واغستل لکور ضرورت زر دینار واغستل او بیا وته نیټه کې خدا چې د جمعې پر د ساره ته بجې وتاله درکو مثلا نو چې جمعې رسوا نو دی هغه زر دینار واغستل او لار ساحل سمندر ته یره چې د کشته راشي یا څوک ملاو شي چې زه مالک ته پیسې ولېږم ور ال تغیتم ویلو چې تب ساحل سمندر ته راځي د چراغ کشته نشته ده سو کس نشته ده یاره دا ما خو ویلو چې پیسې به ورکوما مالک خوشته نه سوکشته نه چې دا پیسې ول یوسی نو دی یو ځنګل کې یو بوټه غوسک دغه نه برغنډي جوړ ک پای برغنډي کې دن نه چدي زیغو توګ پای کې دا زر دینار کې خودل او لپاس په واقعما کې خودل لپاس بیا هغه درګي شکر چوا هاي بیا کې خدا او مې خونه پټا کو او دراته حواله کړ وی الله آی سوی سره خکرو او نن دغه د پیسو نیټه را
او شته نه خدای پاکه دا پیسې هغه ته ورسو خلکو کنه نو چې برغنډې ورس او وې ورځو هغه مالک چې کوم چا قرض ورکړ هغه تر ساحل ته راغلو کنه سمندر ساحل ته چې ګوري نو دریاب دی پای کې لرګي را روان دي د په شنا سوشو لاړ لرګي راوښتو چې راوښتو کور ته وړ او چې ټک کور کې شریک اته پکې پیسې راوته پای پیسو باندې کړو ستاره مهرباني ده چې تا مال پیسې را کړې وي دا ستا قرض ده مال څوک ملاو نشو چې دا پیسې مې ور کړې وي کله الله بنده تا پیسې ملاو شي دا غستا په قرضه کې وصول د چلار لرګي چې سری کې پیسې راوته خزه ته چې قرضه ماته وصول شو امام بخاری فرمایي وګور دا لرګي په دریاب کې وکړه او په دې کې پیسې وي نو دا خو ریکاز نو په دې کې خمس نشته نو ته څنګه و چې پامبر کې خمس دی پوښی کنه امام بخاری خو لوی سړی دی کنه تا خیال دی ورته نو دیوی ان رجل من بني اسرائيل یو سړی د بني اسرائیلونه سال بعد بني اسرائیل د مطالبه کړو د بل بني اسرائیلینا ان یسلفو 1000 دینار چې دل ور کې په قرضه کې 1000 دینار فدفع الیه نو کثیر 1000 دینار قرضه کې ورکړل فخرج فی البحر دلار دریاب تا فلم یجد مرکبا دیو نمونده سورلی فاخذ خشبتن دیواسی ولرګه فنقر غیوتوګ فاتل فی 1000 دینار دا 1000 دینار پکې دنه کې خودل فرما بیا فی البحر بیا په دریاب کې ورځو فخرج الرجل الذي كان اسلفه دغه وخت چې چرته هغه قرض ورکون کې سړی جو اراوتلو ساحل سمندر ته فذاب الخبشه خشبه دینا صاحب قدیو کته یو لرګي فقذا علی حطبا دیواصل پاد خپل آل لرګي چورو بلو فذکل حدیثا پورا حدیث ذکر کا فلما نشرها اکه دې دا لرګي اوسیره وجد المال نو پیسې 1000 دینار ملاو شو اوس امام بخاری وایي چې صاحب فلما کلا شهر کم شه دو بونه ملاو شي نو شي نشته پکې دا مکه دا سیلاب نو دا سوات دا لوی مصیبت شو دا سو کاله مخکې نو په دې چې خلکو کمی ماری کړي توبه الله معافي بکسی او سرو ساوری او خان او میخه دا کورونو ته وړل پوښي د امام بخاری سے مسلک مطابق داو کنه چې کم شه د دریاب نه ملاوي شي نو بس لړکې دي پوښي اوسه خرس کا 305 306 صفو ګورا دا ګورا د 306 د سفیرم به حدیث دی ګورا ان ابي هريره ان رسول د دریم سلام کرخه ګورا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر من بني اسرائيل سال بعد بني اسرائيل ان يصرفوا 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا فقال ائتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعوا الى اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته الى اخر جاب ان شاء الله تعالى باب في ركاز الخمس وقال مالك وابن ادريس الركاز دفن الجاهليه في قليل وكثير الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس واخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة وقال الحسن ما كان من الركاز في ارض الحرب ففيه الخمس وما كان من ارض السلم ففيه الزكاة وان وجدت نقطة في ارض العدو فعرف فان كانت من العدو ففيها الخمس وقال بس ګوره مولانا صاحب یو ریکاز دی او یو معدن دی یو کنز دی یو ریکاز دی یو معدن دی یو کنز دی
معدن هغه خزانی ته وي چې هغه په دې ځمکه کې بتخلیق الله وبإيداء الله ملاوش لکه دا سره دي سپین دي تیل دي دا ټول معدنیات دي ځمکه کې دي دنه او دا خلقتن الله په ځمکه کې اچولې دي یو د علماء کرامو رکاز دي رکاز وی لکیږي دفینه جاهلیت تا تا پیسې زمکه د کنيستاو پای کې پیسې ملاو شوې دفینه جاهلیت اوس دې کې دا خبره ده چې دا د رکاز چې کوم زمکه تا کنيستاو پکې تال یو کټوي د سرو ملاو شي مثلا پکې پیسې ملاو شي بوت ملاو شي په دې ټبات کې یو مرګره او ډیر غریب سره ورغه اخباراتو کوم راغلو تا اوریدو هغه زمکه اغستې وا ټریکټر په لګولو او د ټریکټر والی زمکه یو کوله پکې بوت راغی دا ټریکټر والا سره چوکن دی چوکت مالک خیال نه دی حالانکه مالک خو خیالو دې په بل دای کې په خاور واړو او مالک راغی دغه د دې ذکر خاور ولې اړول دا ابو تی وخت په 100 کروڑ اخباراتو کې راغلو په کروڑو بیا خرج شو وځو کنه نو سره زمکه هم په قرض اغستې و او تاسو بنگلې جوړه کړل چې بیا نو دې ته دفینه وای چې دفینه جاهلیت او پاغي باندې د بوتانو پاغي باندې کوم دې د هندوانو نقوشو نو دې کې خمس دې نو ټول ستاله او کې چې هغه دفینه د آل اسلام وی نو دا حکم په مسجد لوقته دی دا به اعلان کوي چې ملاو شنو فبیا کینینو لوقته حکم چې کم دین هغه او کل چې کم دینو د دې دوارو ته وي کله دوارو ته وي او معدن هغه خزانه چې په ځمکه کې خلقتن تا ته ملاو شي او زید وګوره باب الفرقاز الخمس فرقاز کې خمس دی چې کومه معنا زمکه کې تعالی مال ملاو شو او دا د فینې جاهلیت وا د بده کې خمس دی او کې دا د فینې د اسلام وا نو حکم سره په مازری د لوقتی دی وقال مالک و ابن ادریس او چې دا امام بخاری په حناف باندې رد کولو اراده لري نتیجه کې دوی امامان دراوښتل مالک ابن انس وی او ابن ادریس امام شافعی وی الرکاز دفن الجاهلیت رکاز دفن الجاهلیت یعنی جاهلیت مال چکم خرشوی فی قلیلی و کثیری الخمس کہ لگوی کے دیر پدے کے خمس دے ولیس المادن برکازن او مادن رکاز نہ دے مانسو شوالا کہا مادن په حکم د رکاز نه دی ته چې مادن په حکم د رکاز نشه نو په رکاز کې خو خمس دی نو په مادن کې خمس نشته دی وقد قال النبي صلی الله علیه وسلم او نبی اسلام ویلی فی المادن جبار او فی رکاز الخمس په مادن په بارد مادن چې مادن جبار دی حذر دی پای باندې اس ورکول نشته نه اس غسل دی او پر رکاز کې خمس دے بس نو معلومه شو چې رکاز کې خمس په مادن کې هیڅ نشته ده لیکن منګه هغه حدیث بتاته ویو مادن جبار مادن دلته دی حدیث کې د مادن مراسي شي خبري کان دلته دی حدیث کې د مادن مراد کان دی کان کو پیژنه کنه د سرو کان دی دا شګو کان دی خو دا شګو قانون نشته دا ټرکونه چې شګ راوړي د غر کې دنه سوري کوي او شګ راوړي اوږي او پر په کسان ناز مو یو ځلتلو او چې کله بلنه لکه دا خط چې چوي کنه ورته دوته چې نه سوټه نه وي دا د مزدوران زو تختی او کله کله دا سوچي چې مزدوران پکې مړوم شي شګي پیراش اوس په مادن کې کان کې تکار کوي د سرو کان دی د شګي کان دی او دا په
تا باندې راو ورځي بس خپل ذمہواری او مالک د کار ما ستاسو تاوان نشته دارنګ بیر دې کوی دې او تا کوی کې نشته مزدوري دې پاره او کوی کې نه څه بکراله او مالک د بیر ما ستاسو تاوان نشته واخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205 اغست عمر بن عبد العزيز د معادنو کې دار 200 نه 50 روپے امام بخاری مقصد سره هغه دای چې په معادن کې معادن ریکاز نه دی ریکاز کې خمس دی په معادن کې هیڅ نشته دی او کې معادن مالونه وي نو پای کې زکات دی خمس نشته وقال حسن بصری ما کان من ریکاز فی ارض الحرب هر خزانه چې په ارض حرب کې یعنی کفار ملک وي ففي الخمس وما كان من ارض السلم واغه ریکاز خزانه چې پس مکه د مسلمانانو کې وي ففي زکات پای کې سره وین وجدت لقطه فی ارض العدو او کې ملاو شتا ته لقطه پس مکه د دشمن فعرفا نو اعلان به کوي فین کان من الله عدو او کې چردا لقطه د دشمن دا یعنی دفینه جاهلیت تا او پاغي د کافرانو نقوش دی په ففي الخمس خمس ورکا بس وقال بعض الناس المادن ركاز مثل دفن الجاهليه ګورا قال بعض الناس تغور کېدا سلیریش زيونه دی په بخاری شریف کې چاغه امام بخاری په بعض الناس ذکر کړي اور مشهور خبره ده چې دې سره د بعض الناس په دې جملې سره امام بخاری په احناف ورت کړي لیکن دا خبره ضروری نه ده بساوقات امام بخاری په بعض الناس سره امام اوزاعی باندې ورت کړي امام ثوری باندې ورت کړي امام ثوری باندې ورت کړي امام اوزاعی باندې ورت کړي او کله بعض الناس وی په امام شافعی سے باندې رد کی او خلق دا مشوره کړی دا چې بعض الناس چې تراشی دلته امام بخاری انا فرض کی نو من جمله دا غسلیل سوزیرونا دا اولنې زید چې امام بخاری راغه په انا فرض شروع کړ لیکن امام بخاری نه دې ځکه وار پر خطا شوی دی او دې په مقصد د احناف نه خبر نه دی پوښښ تان په پوکه خان مقصد د احناف باندې دی پوښښ اول سوالو کا وقال بعض الناس امام بخاری بعض علماء وی المادن رکاز مادن په حکم د رکاز دی مادن په حکم د رکاز دی مثل دفن الجاهلیت په شان د دفنی د جاهلیت بس نو مادن رکاز دی توجه کوه مادن رکاز دی په شان د دفن جاهلیت او په رکاز کې خصوصي دی خمس دی نو دوی چې دیکم خمس پکار دی مې د دفن جاهلیت ولی لانه یقال زکوی لکیږي ارکذ المادن ارکذ المادن ها الک جمع شمادن کله اذا اخرج من الشيء کله چې وکړي چې تنه یو شی ولما ارکذ المادن مادن څه رکاز شو ارکذ المادن مادن رکاز شو کله چې د زمکه نو وکړي شي قیل له فقد يقال لمن وبلو شيء هرغه سره چې 40 شی وبخل شي وربه هربن کثیرا او ته پغیبن غټو کی او کثر سمرو یا میوی زیات شي وی ارکستا زجه تا رکازو ک من ارکستا تا جمعوالو ک د دې زمره عبارت پیش کولو د امام بخاری مقصد څه دی امام بخاری وی چې رکاز ځان لدی او مادن ځان لدی رکاز کې خمس دی او په مادن کې سنشته دی بیا دی وی چې بعض خلک وی چې المادن رکاز المادن په حکم د رکاز کې دی نو معنا په مال مادن کې هم خمس دی دا موږ نه رد وکړه هغه وی امام بخاری په ځان په امام بخاری وی چې رکاز ځان له شه دی
مادن ځان له شي دی وای اوس وی بعض خلق وای چې دا رکاز مادن دی ٹھیک او د مادن رکاز دی لہذا په دې کې خمس دی دا یو قال بعض الناس الماد رکاز مادن په حکم د رکاز دی او رکاز کې خمس دی دا یو اعتراض اوس نقیض ثم ناقضه بیا در بعض الناس د خپل قول مقابله او مناقضه وکړه او چې لا باس ان یکتمه او پروا نشته چې دا مادن پټ کی ولا یؤدي الخمس او خمس ورنکی ځان په پوکه الک احمد ځان په پوکه سمي وی امام بخاری وی احناف مبارد وی احناف وی چې رکاز شری مع المادن رکاز مادن په حکم د رکاز دی چې حکم د رکاز خو رکاز کې خمس دی دا یو اعتراض مطلب دا چې مادن ځان له شی دی رکاز ځان له شی دی خو حرفیان رالل او چې المادن رکاز مادن رکاز دی دا یو نقیص بل مناقضه دا ولا باس ان یکتم ولا یؤدي الخمسه او بیا دغه خلق وی اول وی چې مادن رکاز د رکاز کې خمس دی بیا وی چې تر دا مادن چاته ملاو شو او کور کې خود پټک او خمس ورنک نوم صحیح ده نو الکه اوس خو دی چې خمس ورکا او ستوي چې خمس پټکا ٹھیک شو زموږ دی عاشی لیکل دی اصل کې قول خدای چې وکم من عائب دې کنه خدای عاشی لیکل دی وکم من کاتب قولا صحیحا وآفت من فهم السقيم زموږ مواشی وی امام بخاری صاحب ته چې محترمه ستاسو دغه خبره صحیح نه دي من دا نه وی چې المادن رکازون دي موږ المادن رکاز او رکاز ستوي دفینی ته وی او په مادن باندې د دفینی اطلاق کیږي دا یو دا خبره ده دیمه خبره چې موږ وی چې مادن حکم د رکاز کې د پدې کې خمس دی او ته وای چې لکه خمس پټولم جایز دي ګوره زموږ خبره باندې پوکا او هغه نه پس ته موږ مهارت کوا امام سے فرمایي مادن په حکم د رکاز دی خو کې یو سړی ته رکاز ملاو شي لکه دا سحر ګل دی ته بدی رکاز کې خمس دی د بیت المال لیکن کچر دغه واجد رکاز غریب دی دا واجد رکاز غریب دی او د بیت المال په دې مال کې خپل استحقاق غني په اعتبار د خپل استحقاق دا خمس په خپل مصرف کې خرج کی نو جائز دی مطلب پوښي امام سے مطلب سره دا مندون کې د رکاز څخه کم دی دیله خو پکار چې دا خمس بیت المال لور کی څنګه چې په رکاز د خمسو خو کچری دا واجد رکاز غریب دی او دې ته پته ده چې دا مال د بیت المال دی خو زه په ازرای غربت زد دی بیت المال مستحق یم او دې په صورت استحقاق نص خمس ادا نکی نو دا دې له جایز دی خوشوي امام ابو حنیفه صاحب داوی او نکبسه ته په بل خوا لاړی فاغه چل دل کنه سوا حیات انکار دی وای دوی د حیات منکر دي الکه موږ حیات برزخی اعلی حیات ویو حیات برزخی اعلی حیات ویو نو دوی دا ډنډوره چې حیات انکار اول خودم په مقصد ځان پوکا نو بیا څه خبره کاوه نو امام بخاری وی چې دوی چې مادن رکاز دی او پر رکاز کې خو خمسی او بیا چې خمس نور کې نو خیر دی نو موږ وایو چې دې دا معنی چې بیت المال د خمس نور کې کچری واجد رکاز په وجه د فقر او فاقی ځان مستحق غنا او دا د بیت المال په ځای د خپل په مصرف کې راولي نو دا جایز دی ځکه چې دیو د مصرف بیت المال خو دې کنه د چاته د بیت المال او مال ملاويږي زړه په خپل برخه دلته واخله دماغ سے مطلب دا مثلا شو
جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجماع جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي ركاز الخمس باب قول الله تعالى. صبر. الاجماع جبار اجماع جبار ده. ورا اجماع پیجن کنا ساوری تو اجماع گونگ بے زبانہ د بے زبانہ تاوان جبارن حذر ده. بے زبانہ تاوان حذر ده. اوس اجماع څه ته وایي؟ لکه ساوري دی. هغه ساوري د لاسه سو خوښ مرش زخمی شو دغه څه حکم دی؟ احناف تحقیق دادی چې چر ساوري سره د مالک نه وو چاہے لیلو چاہے نهارو مالکی ساوری باندې زمان دی میخه بوتلو ماشومی واپس سر باندې لاس ورمات یا مړک د پدی مالک د میخه باندې تاوان دی ځکه چې دی ور سره او کی چاہے لیلو کی چاہے نهارو او کی چرش ساوری بلا مالک روان دی او مکه ماشوم وشته نو بیا به تاوان نشته دی ځکه چې مالک نشته دی. د پدغه حکم باندې سیکلم دی پدغه حکم باندې موټرم دی پدغه حکم باندې ټانګو. څنګه شو کنه مولانا صاحب اکراچه کې مشهور خبره یو بابا او سیکل چلو الو الو ګیرا نمک له معصوم چې وشته دعوت وي اتنی بڑی داڑھی رکھیے بچوں کو مارے نہ داڑھی تو بریک نہیں ہے بریک تو ہاتھ میں آتا ہے تم نے داڑھی کا نام کیوں لیا ہے پتا تم رکھا گیرا ہو معصوم دی ہو داڑھی دا گیرا دا کہ دا بریک دے دا گیرا دا بریک خود دے کہنا بریک خود لاسو کی دا حکم دے بریک کم دے او دے موٹرم دے او دے سیکلم دے. امام شافعی علیہ رحمت فرمائے چلا کہ لیلن دی ساوی نقصان کرے دے لیلن بیا پس مالک تو ساوری باندې تاوان دے او کہ نهاره دی تاوان کرے دے بیا جبر دے بیا څه جبارون دے ځکه د شپې چې کوم دے مالک د ساوری له ساوري محفوظ کول پکارو او درځي اصحاب د مال د خپل د مال حفاظت پکارو. والبیر جبار لکه کوی چې کني ارتاش جبار دے والمادن جبار او مادن جبار لکه قانون شو. جی. باب قول الله تعالى والعاملين عليهم ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قرآن وی والعاملین علیها او زکات ورکه هغه چادره چې مقرر دي په تقسیم د زکات باندې ټولولو باندې ومحاسبة المصدقین مع الامام او حساب کول د مصدقینو معنا د عاملانو سره د امام نه یعنی امام بادشاہ خلیفہ د خپل گورنران نه تپوس کولیش. ٹھیک شو مولانا مخکدا. به قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي حميد السعيدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الاسد على صدقات استعمل گورنر مقرر نبی علیہ السلام او سید بن اسد على صدقات بني سليم فزکاتون د بني سليم يدعى ابن لطبيه داغه نوم ابن لطبيه فلما جاء حسب راغن حساب ورسره وکا سمانا چې دې راغی کنه تاسو ترمذی کې به د حدیث راشي شاید ابو داود کې ویلي دې چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې صبر مال دراوړه ویجی هاذا لکم وهذا لی بتا خو زکات ته او د مال خلق را کړی دي نبی علیہ السلام دا دل ته زکات سره کېدا حلا جلست فی بیت امک ته ولې د مور په کور کې نه وناس ته د مور په کور کې ناس وي ما بیا کته چې تاسو 400 سره راوړل تو خمال کلوی عامل رسوسو چې ملاو جندل تکیدا محاسبو شو کا واقعا. باب استعمال ابل صدقه او البانها لابناء السبيل. باب د بیان د استعمال د خوان زکات او دغی شوده لابناء السبيل مسافر ہوتا هغه پرون ممتاز حدیث د صدری زلوی هغه اورنیین چراغلو او ملمانو کنا انو د زکات هغه خوان او دغی پای او دغی ګرمي
ولا ورکول مخکې. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن انس انه ناس من هريرة اجتمعوا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتوا ابل الصدقة فيشربوا من البانها وابوالها فقتلوا الرعية واستاقوا الزودة فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر عينهم وتركهم بالحرة يعوزون الحجارة. ابو كلابة وثابت وحميد عن انس باب وصف الامام ابل الصدقة بيده. باب دې په بیان د داغ لګولو د امام فوخانو زکات بيدی په خپل لاس. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي طلحه ليحركه فوافيت دا دې څنګه ویل د دوی مې سکه وافيت في يده ان يسمو ابل الصدقه.